زما عزتمند مشرانو او ګران ورونو دوستانو د تیرو آیتونو کې چې درېمې پاره کې د سورت آل عمران کې دا بیان مسلمانانو ته لا تتخذوا الكافرين اولیاء من دون المؤمنین لا يتخذ المؤمنین الكافرین اولیاء من دون المؤمنین مسلمانان د کافران په دوستۍ نه نیسي دوستی د زړه مینې ته وایي د زړه راز ته د زړه محبت په دا ورسره مه کوئ او لین دین تجارت کاروبار یا د یو مصلحت دپاره سره واداري دا ورسره کوئ خدای پاک وایي زما نه یریږئ د چا نه مه یریږئ او که په خولې وایئ چې زمونږ خو ورسره دوستانه نشته نو خدای د هر څه نه خبر دی ګورئ کافران ستاسو د دین دشمنان دي دوی تاسو ته د خیر په نظر نه ګوري د مسلمانانو طاقت د مسلمانانو حکومت د مسلمانانو عزت قطعا نه برداشت کوي د مسلمانانو او د کافرانو یو بنیادي فرق دی علاوه د ایمان او د کفر نه مسلمان د یو کافر حکومت خلاف تګي جاسوسي دا نه کوي که جنگ کوي جهاد ورسره کوي نو علی الاعلان مسلمانانو دا چل ته نه دی کړی چې د یو کافر حکومت څه میټنګونه شروع کړي جاسوسۍ شروع کړي انجیوز شروع کړي او مختلفو حربو سره هغه قبضه کړي نه جهاد کوي څرګند کافران د څرګند جهاد نه یېرېږي نو هغوی پټګو ټورو د دوستۍ په نوم د خیرخواهۍ په نوم د همدردۍ په نوم به تاسو ته ګورې تکلیف رسوي همیشه که سړی تاریخ وګوري د مسلمانانو نه چې کافرانو چېرته سلاخه اخیستې ده په جنګ یې ته نه ده اخیستې پټګۍ ټورۍ په چل ول د همدردۍ په نوم هندوستان باندې چې راغلل د تاجرانو په نوم عربو کې په یو نوم اوس هم هغه مکرونه او تدبیرونه د هغې زده دي مسلمانان دا کار نه کوي علی الاعلان جهاد کوي د ټګۍ ټورۍ اجازت نشته په دین کې چې ته یو ملک کې اوسېږي او د هغې خلاف دغه کېده اجازت نشته ټګي ټوري نشته نو مسلمانانو ځکه والي کېږي او کافران یې په ټګۍ ټورۍ په جاسوسو او په مختلفو نومونو باندې وایي نو خدای وایي کافران په دوستۍ مه نیسئ دوستی مسلمان سره کوه د زړه مینه او د زړه راز هغوی ته مه وایه شاه فیصل مرحوم د سعودي عربو دومره پروګرام یې ورته جوړ کړ چې د یو ښځې یهودنې په سر قتل کړ په خپل واره مصر کې چې اسرائیلو تباهکاري وکړه په یو څو منټه کې 300 جزونه والا تباه کړه یو یهودنه ښځه وه د عبدالحکیم عامر د نایب صدر ښځه په داسې مجلس کې وساتل د ډمتوب او د رقص سره مجلس و هلته په یهودو قبضه شام باندې اسرائیل چې قبضه کوله د شام هغه خصوصي د صدر سړی چې هغه یهودي ځان مسلمان کړو ټول راز واز د کافرو ته رسېد دلته دا جماعت چې دی دلته د یهودي یو خطرناک تنظیم و فریمیسن هغوی به دلته دا مسلمانان ځان سره مرګوي کړل د انجمن په نوم ښځې سړي ګډا به یې ورته کوله شراب به یې پسکل چې به نشه شوي هغوی نه به یې رازونه معلومول هندوستان ته به یې لېږل اسرائیل ته به یې لېږل او مختلفو ځایونو ته نو کافر همیشه دا پالیسي ده چې مخامخ جنګ نه کوي نه جنګ کولی شي د مسلمانانو نه مرعوبه دي که ډېرې نه یو امریکا اوس دې وخت کې دا سامان یېرېږي د یو سړي نه نو دا حربي استعمالوي د ټګۍ ټورۍ چلونه ولي اسلام کې دا نشته اسلام کې علی الاعلان جهاد نو خدای وایي دا کافر دا ستاسو د دین دشمنان دي
دی په دوستی منی سي دوستی و سره مکه دا ولې منع کوي یو خدا تګي پکې خو دې منع کوي د دې وجه نه چې د مسلمان جن خو خدای پاک د خپل بندګۍ عبادت دپاره پیدا کړی او د اسلام دپاره او د اسلام په طریقه به جن کولی ستا د حکومت نظام به د شریعت مطابق وي د خاندان نظام به د شریعت مطابق وي او شخصي عقیده او عمل به د شریعت مطابق وي دا کافران په دغه کې رکاوټ اچوي لوی رکاوټ شیطان دی نو خدای وی ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دی نو په دشمنه ونیسه دشمن په نظر ورته کوه نو چې څوک شیطان پسې روان مسلمانان د خپل دین نه د خپل شریعت نه د خپل پیغمبر نه د خپل تهذیب او د معاشرې نه اړوي دا د مسلمانانو دشمنان دي نو دشمن سره دشمنی کا ته چې کوم مقصد لا پیدا هغه مقصد کې دی رکاوټ اچي اوس کو څوک وایي بظاهر یو مسلمان چې زما خو کافر بدی شي او کافرانو سره مې دغه نه دی زما خدای او رسول خوښ دا خو مسلمان وایي نو خدای د هغې معیار بیانوي چې د خدای محبت به په څه معلومېږي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله که د خدای سره ستاسې مینه یو مسلمان دا دعوه کوي نو پیغمبره ته ورته دا ووایه چې زما تابعداري کوئ څه چې په کوم زما څه عمل دی زما څه عقیده ده زما څه ناسته ولاړه ده د هغې تابعدار اوسئ نو چې زما په نقش قدم روان یې نو د خدای مینه به م رښتینې وي او د خدای مینه څه کوي یحببکم الله دی به خدای پاک تاسو سره مینه کوي تاسو به د خدای محبوبین شي ویغفر لکم ذنوبکم او ټول ګناهونه به د الله معاف کړي ځکه پیغمبر په طریقه چې روان دی هغې کې د خدای د حق د معاف کېدو طریقه ده چې خدای ته توبه وباسه معافي ته وغواړه جواب وکړه او د بنده د حق د معافېدو طریقې بیان کړي چې لاړ شه معافي ته وغواړه یا حق ولا ورکړه نو چې د پیغمبر په تابعدارۍ کې روان شي ټول ګناهونه دې معاف شي والله غفور رحیم خدای بخونکی او مهربان قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول خدای وی ټول مسلمانانو ته چې د خدای تابعدار اوسئ هغه چې څه احکام رالیږلي دي او د رسول علیه السلام تابعدار اوسئ فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين خدای زموږ خپل پیغمبر ته وایي که دوی دا خبره نه مني نو د خدای کافران هم بدي شي یعنې دا سړی خو کافر دی ځکه ادنا تابعداري دا ده چې ته پیغمبر ته حق وایې او چې دام درکړي نو ته کافر شي او د کافرو خدای د کافرانو څه پروا لري د انسان څه حیثیت دی د خدای د طاقت په مقابله کې د ځمکه د چا ده لمر د چا ده سپوږمۍ د چا ده کائنات د چا دي سترګې رب کې ټول انسانان ختمولی شي سترګې رب کې د ځمکه اسمانونه ورڅه ختموي نو خدای خو د چا پروا نه لري نو ته د چا پروا مه لره دا زموږ ښکلی پیغمبر ته خدای وایي د تصحیح لپاره بیا هغه ته هم وایي او کافرانو ته هم وایي ان الله اصطفى آدم ونوح وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین خدای د هدایت د انسانانو لپاره څه مخلوقات خوښ کړي دي او هغې رالیږلي دي پیغمبري ورکړې ده نو ستا پیغمبري څنګه ناشنا ګڼي خدای آدم علیه السلام غوره کړی د پیغمبرۍ لپاره او نوح علیه السلام یې غوره کړی او د ابراهیم علیه السلام او د هغه اولاد او عمران صاحب او د هغه اولاد دا ټول د یو بل سره په نسب کې خپل دي آدم علیه السلام خو د ټولو نیکه دی او نوح علیه السلام دویم نیکه دی او ابراهیم علیه السلام د بني اسرائیلو نیکه دی او عمران صاحب د عیسی علیه السلام نیکه دی دا خدای پاک عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام د عمران اولاد دا خدای خوښ کړي د نبوت دپاره نو ستا نبوت ولې انکار کوي دا یهود او عیسایانو ته یو قسم جواب دی او زموږ ښکلی پیغمبر ته تسلي ده
او زمون د پیغمبر د پیغمبرای اولیاء نه خاله یهود او نصارا ته دا جواب دی چې عیسی علیه السلام پیغمبر منه موسی علیه السلام پیغمبر منه نوح علیه السلام پیغمبر منه ابراهیم علیه السلام منه او آدم علیه السلام دا مشهور نمونه ورته نو دا پیغمبر ولې نه منه هغه انسانانو د مور پلان نه پیدا دنیا کې جنگ تیر کړي خدای د هدایت د مخلوق لپاره خوښ کړي نو چې څنګه هغه پیغمبران منه نو دا مو منه ما له یو ځل ډاکټر عیسائی راغلی بدره د مهاجرین ما ورته وی چې صحیح عیسائی کې دل غواړي نو مسلمانان شي ځکه موږ عیسی علیه السلام په هغه صفت ګڼو چې خدای پاک ورکړو د خدای نیازبین د خدای محترم د خدای پیغمبر د کتاب خاوند ګڼو لکه خپل پیغمبر چې خپل پیغمبر ګڼو او دیواله خو په خپل ځای دی او پیغمبران خو ټول مونږ نو که صحیح عیسائی کې دل غواړي او راشه چې مسلمان شي چې عیسی علیه السلام ومرنه او زمون پیغمبر علیه السلام عیسایانو ته دا ویل شي چې تاسو یهودو ته خراب وایه نو ولې خراب وایه ځکه خراب ورته وایي چې هغوی موسی علیه السلام مني او عیسی علیه السلام نه مني او دوی ورته وایي دوی موږ موسی علیه السلام هم منو عیسی علیه السلام نو دغه شان تاسو عیسایانو ته ویلی شي چې په کومه وجه تاسو یهودیانو ته خراب وایه کافر په هغه وجه موږ تاسو ته کافر وایو تاسو عیسی علیه السلام منئ او زموږ خپل پیغمبر نه منئ چې څنګه خپل پیغمبر منئ دغه شان دا مو منئ نو صحیح بشي نو خدای دوی ته جواب دی چې دا پیغمبران ټول منئ چې خدای د هدایت دپاره رالیږلو نو زمون پیغمبر ولې نه منئ دا یا دویم حضور پاک ته خدای تسلي ورکوي چې دوی د ناشکرو او د دوی د کفر پروا مه لره پیغمبرانو سره همیشه دا سلوک شوی نوح علیه السلام سره څه شوي 50 کم زر کاله نصیحت کړی قوم ته او اویا اتیا کسان مسلمانان شوي دي نو خدای په عذاب راوسته ټول یې هلاک نوح علیه السلام نه خبر دي ابراهیم علیه السلام سره دوی سلوک کړی موسی علیه السلام سره څه کړي بنی اسرائیل پیغمبرانو سره څه کړي نو ته صبر کوه دا همیشه د قیامت پورې د حق او د باطل مقابله روانه تیاره او رڼا وي کفر او اسلام وي نو ته تسلي لره د خدای هغه مخکیني نیازبین بندګانو سره دښمنۍ شوي دي نو که تا سره وشي نو ته صبر کوه فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم چې څنګه پخوانو خپلو لویو پیغمبرانو صبر کړی تم صبر کوه تلوار مه کوه خدای به دوی سره پوه شي دا هغه زمانه ده چې لږ مسلمانان خدای هغه وخت کې حضور پاک له تسلي ورکوي ته صبر کوه داسې ورځ راغله چې هغه عیسایان چې روم کې لوی حکومت او هغه مجوسیان چې ایران کې حکومت او آتش پرسته هغه څه شو مسلمانانو ختم او د خدای وعده رښتینې شوه اسلام خور شو نو ورته وایي ته صبر کوه دریم زموږ د خپل پیغمبر د پیغمبرۍ اولیه نښه ده چې دا پیغمبر ستاسو د پیغمبرانو چې تاسو پیغمبران ګڼئ د هغوی صحیح واقعات درته بیانوي چې تاسو ته هم نه دي معلوم د ستاسو کتابونه نه دي ویلی د ستاسو مدرسه کې سبق نه دی ویلی د خط نه لیکي ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون خط نه ورځي کتاب نه ورځي ستاسو په مدرسو کې او په سکول کې سبق نه دی ویلی او دی داسې ښکلې واقعات او رښتونې د پیغمبرانو بیانوي خو معلومه دا شو چې دا دته د خدای د طرفه راځي او دا بیان د ده د پیغمبرۍ یو لویه نښه ده تلک من انباء الغیب نوحیها الیک دا د غیب خبرې چې زه تا ته بیانوم خدای پاک وایي تی دوی ته بیانوم چونکې زیاته مقابله د عیسایانو سره وه او دا صورت هم د عیسایانو په مقابله کې راغلی او اوس هم زمونږ زیاته واسطه د عیسایانو سره نو خدای د عیسی علیه السلام بیان کوي
وی آل عمران ما غوره کړي آل عمران څوک دي؟ د عمران اولاد دا د مریم بیبي د پلار نوم دی او د مریم زوی دی عیسی علیه السلام. نو خدای وایي اذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دوی ته بیان کړه د خپل پیغمبر بیان چې د عمران سے بیبي خدای دا خېټه کې مې چې څه امید دی دا د بیت الله د بیت المقدس د خدمت دپاره ما نظر که ما منښته آزاد به د کور کار به پې نه کوم دی به د بیت المقدس خدمت گزاري. خدای زمانه قبول کی توریدون کی د خبرې او عالمې د زړه ما په زړه او په نیت. عمران سے د بیت المقدس امام اولاد نو د دې ښځې نوم یې حنه ده او دواړه مسلمانانو ښکلي خلک. نو هغه شریعت کې دا روا وه چې سړي به اولاد منښته کو. اوس اولاد منښته کول بند دي، اصیل بني آدم منښته کېږي نه. اوس هم ډېر کمعقل خلک دا د فلانکي پیر صاحب په نوم منښته هغوی خاندان ته یې حواله کړي. دا لور مونږ هغوی ته منلې ده. منل د نارینه او زنانه نی په اسلام کې، دا د هغوی په شریعت کې. نو هغه وایي خدایه دا امید چې مې دې امید یې شو ډېره موده پس دا به د بیت المقدس د خدمت دپاره آزاد ما منښته خدای زمانه قبول کړي. نو زړه کې دا خیال دی چې شاید خدای به اولاد هلک راکړي ځکه هلک خدمت کولی شي، جنۍ خو نه شي کولی. جنۍ خو د پردې شی دی، د حیا شی دی. نو چې جومات کې خدمت کوي د بیت المقدس او څوکۍ کوي او نارینه غواړي اگر چې په خولې نه وي خو زړه کې دا وه چې خدای به زوی راکړي او د اوس نه مې منښته کړي. خدای وی فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خدای وی چې کله اولاد شو نو هغه جنۍ وه، جنۍ خدای ورکړه. دا د ډېر افسوس نه وایي خدایه زما خو جنۍ وشوه، نو خپل دغه باندې افسوس کوي زما خدا امید و چې خدای به زوی راکړي، دا خو جینۍ وشوه. نو خدای وایي والله اعلم بما وضعت، خدای ته خبر دی چې څه ته شوي دي. خدا د افسوس د وجې نه وایي چې خدای زما خو جینۍ وشوه. خدای وایي ولیس الذکر کالانثی، کوم هلک چې دا غواړي هغه د دې جینۍ په شان نه دی. ما چې کومه جینۍ ورکړه دا ډېره بختور. نو ته به یو څه غواړې خدای به بل څه کوي او خیر به د خدای په کولي. نو خدای ورته وایي هغې ته خو لا نه وایي خو خدای وایي مونږ ته چې ما والا کومې جینۍ ورکړه دا د هغې هلک نه ښه وه چې کومې غواړي. د دې جینۍ به کرامات وي، دا جینۍ به د یو لوی پیغمبر مور او بختور به چې جینۍ وشوه نو خدای سره خو منښته کړې نو دعا مو کړه وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خدای ما د دې نوم کېښود د مریم او زه دا او د دې اولاد که دا لوی شي اولاد بله خدای ورکړي نو هغه ټول ستا په پناه کې د شیطان نه محفوظول غواړم. تی حافظ ستا په پناه کې درکول غواړم، تی پناه شي د دې او د دې د اولاد. فتقبلها ربها بقبول حسن، خدای قبول کړه ښکلې قبلېدو سره. وکفلها زکریا، او په تربیت کې ورکړه د زکریا علیه السلام. کلما دخل علیها زکریا المحراب، کله چې به زکریا علیه السلام د هغې عبادت خانې ته ورغی وجد عندها رزقا، هغې سره به ناشنا میوې او خوراکونه ولیدل. قالت یا مریم انا لک هذا، قال یا مریم دا چرته دی؟ قالت هو من عند الله، دا د خدای د طرفه دی. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدای پاک ورکوي رزق هر چاته چې خوښه شي بې حساب. نو
کتابونو کې لیکي چې ماشومه بوتله د پیدایش نه پس د دې پلار مړ دی دغه وخت امام او د بیت المقدس عمران صاحب وفات چې یو بیت المقدس کې ډېر مشرانو خادمان یو پکې زکریا علیه السلام او سنور یو ویزه به پالم او بل ویزه به پالم سینی کتابونو کې لیکي چې درو کالو پورې مور سره نو مور چې لوی کړه درو کالو شو او د تی د پریکولو ضرورت یې په شو د تی راوړو نو به یو ما سره بل ما سره وای دا خلا د خدمت نه ده زکریا علیه السلام ما سره وای ځکه ترور په ما واده ده د مریم بیبي ترور وه عیشا او د مریم د مور نوم دی حنا نو عیشا او حنا دواړه خویندې وې نو ترور په ما واده ده ترور لکه د مور په شانتي نو ما سره وای بحث یې پرې راغی اختلاف یې پرې راغی هغې زه خسنې به وباسم خسنې ناشنا طریقه وښکله په کومو قلمونو چې د تورات لیکلو د تورات ترجمې او شرح او وضاحت وی دا به په هلته یو چینه ده اوبه پکې روانې دي عزیزیه هغې ته وایي اوس هم شته دې کې به دا قلمونه وغورځو چې د چا قلم څرګند شو او بر روان شو دا به د هغې نو قلم خو د کوي قلم خو اوبو سره دي نو خدای وایي وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم يختصمون تا هغه وخت کې نه وی پیغمبره چې دوی قلمونه غورځول اوبو ته او د دوی بحث وکړ نو چې اوبو ته قلمونه وغورځول نو د زکریا علیه السلام قلم راوچت شو نیغ او په بره روان شو نو داسې څرګنده نښه وه چې چا ته انکار نه شو کولی او خلاف عادت و ناشنا کنی قلم خوبو سره خویلی زی بل د زکریا علیہ السلام پدا کشف تربیت عالمان وی د آیات تا دو مسئلے معلومی کی یو دا چې مورم د اولاد نم کی خودی شي ځکه د مور ول نم کی خود نم مریم من عبادت گزاره دا غی په جبه کې عابده ډیر عبادت گزاره دیم دا چې مور د اولاد د تربیت فکر کولی شي ځکه چې رای وسته او خدمت ته حواله کوي او مقصد یې دا و چې دام دینداره شي او د دین په کار کې ولګي د بیت المقدس خدمت خو لویه خبره هغه سره وه لږه لویه شوه بیا ولا عبادت خانه جوړه کړه جدا بیت المقدس کې هغه ځای اوس هم شته کمره ده جدا او په هغې لیکلي دا محراب مریم ده نو زکریا علیه السلام به چې چېرته بار ته ته دا به خپله عبادت خانه کې عبادت کې مشغوله وه ده به د بار نه ور بند کړه نو خدای وایي کلما دخل علیها زکریا المحراب هر کله چې براغه زکریا علیه السلام د دې محراب ته وجد عندها رزقا دې سره بناشنا رزق پروت میوې به خوراس کاک به او اکثر به بی موسم وي نو ده به وایي یا مریم انا لک هذا دا د چرته نو بازار کې دا میوې نشته او تا سره دننه په کوټه کې بل بی موسم دي د یو موسم میوه په بل کې او د بل موسم په بل کې دی بوي هو من عند الله لا د خدای د طرفه دی خدای مال را لیک نو خدای وی هنالک دعا زکریا ربا دغه مخک زکریا علیہ السلام سوال وکړ خدای قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء خدای ما لم يوم مبارك اولاد راک خپل تبع دعا قبلون دا وقت عمر اوغاو یا کالو او خزم بوده وزوانه اولاد نور اورده خز دین مخی اغا دعا نو کرده که دعا کرده و خدای و مخی مر کرده
خو پیغمبران د خدای په نظام او د خدای په قدرت هر وخت نظر لري. خدای چې څه کوي ولې خو چې دې ته وکتل چې خدای یو جنۍ ته بې موسمه میوې ورکولی شي، نو دغه وخت کې جرأت وکړي چې خدای ماله یو بې موسمه اولاد راکړي. یو جنۍ غوندې ذات ته ته میوه رالېږلی شي، نو که زما د اولاد زمانه نه ده، زما ښځه شنډه ده، نو ماله خدای ته اولاد راکولی شي، ماله مې اولاد راکړي. ځکه چې وروسته مې څوک نشته، نه مې اولاد شته، نه مې تربوران شته، د بني اسرائیلو د نصیحت او د تبلیغ دپاره به څوکي. خدای شپاړسمه پاره کې وایي واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. خدای دا رښتیني قومونه د دې د نصیحت دپاره به څوکي، دا نږدې خپل خپلوانان خو مې دا کار نه ده. نو ماله یو اولاد راکړي چې زما جانشین شي او د دین کار کوي. د ځمکې دپاره نه غواړئ، نه د باغونو دپاره، نه د پیسو دپاره. یرثني ویرث من آل یعقوب، چې زما د دین او زما د نصیحتونو وارث شي او د یعقوب علیه السلام د ټول خاندان د پیغمبرانو وارث. چې دا دعا وکړه، خدای ملائکې راولېږلې چې ته دعا دې قبوله شي. فنادته الملائكة قائما يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. زكريا عليه السلام په عبادت کې مشغول او دعا وکړه، ملائکې ولا راغلې، زه خدای ستا دعا قبوله کړه، خدای به یو اولاد درکړي، نوم به یحیی نوم ولا مخکې کېښودی شي، پاک به خود سره به رغبت نی، د دنیا خبرو سره به مینه نی. بیا د ډېر تعجب د وجه نه وایي چې خدای قال أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر. خدای زما بالغ څنګه کېږي، زه خو بوډه یم او ښځه مې شنډه ده، په ځوانۍ شم. نو د دې وجه نه وایي چې کني د خدای په کولو کې شک دی، خو سړي ته چې ناشنا خبره وکړي نو د دل سودا پیدا شي چې په دې حالت کې به خدای راکوي که مونږ به خدای بدل کړي، ما نه به بیا ځوان جوړ کړي او ښځې نه به مې ځوانه جوړه کړي. نو دا سودا ده ورسره، څنګه به مولاد شي، زه خو بوډه یم، ښځه مې شنډه ده، بوډه دا به څنګه کېږي؟ نو ملایکې ورته وایي قال کذلک الله یفعل ما یشاء. خدای چې څه کول غواړي هغه کوي، همداسې دی ته به بوډۍ او ښځه به د بوډۍ اولاد به دې شي. قال رب اجعل لي آیه. د ډېرې خوشحالۍ نه وایي خدایه څه نښه راله وښیه چې زما د ښځې امید وشي چې زه خوشحاله شم. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویه. او درېمه پاره کې آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضا. علامه دا ده چې د ښځې د امید وشي ته به 3 ورځې خبرې نه شي کولی، زبان به دې بند شي. قوم ته دا وویل چې کله زما ژبه بنده شوه نو بس خوشحاله اوسېږي چې خدای پاک و ماله اولاد راکړي. چې د ښځې امید یې شو نو ژبه یې بنده شوه، خبرې نه شي کولی. دا داسې علامه وه چې پخپله ته یقین نه وکړه. خدای پاک وایي فخرج علی قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. د عبادت خانه محراب عبادت خانه ته وایي عربی کې د عبادت خانه نه ووت او قوم ته اشاره باندې وي چې د خدای ثنا او شکر ادا کړي، هغه خبره وشي. د خدای یحیی علیه السلام ورکړ، بیبي چې مریم بیبي یحیی علیه السلام بجول بزی
وعدې نه وې کړې. هغه یو ظالم بادشاه هیرودس هغه به ختم کړی. دنه په بیروت کې ښخ یو لوی جامع مسجد دی او سر دمشق جامع مسجد کې ښخ دی. جامع مسجد چې دیم صف کې سړي ودرېږي دی جماعت ته نو شیشې ته راتو دي وړوکې خبر ده. کوم جماعت کې چې د حضرت یحیی علیه السلام سر ښخ دی، د حضرت حسین رضی الله عنه د حضرت حسین سر په برنده کې ښخ دی، هغه ګس لاس دی او د سر په صفونو کې ښخ دی. یو بادشاه خپل ورورې سره یا خپل پرکټۍ سره واده کړ او یهودي و. د ورته وی یهودیان خو تاسو ځان ته لکه د مسلمانانو په شان په حق دین وایه، نو دا خو بد نه ده. لور سره نکاح کېږي یا ورورې سره یا پرکټۍ سره. ښځه خراب او مور هم خراب او دا بادشاه په ځان داسې عاشق کړو دنه هر څه یې ورکړو. بیا ورته ښځه وایي چې دوی له شراب یې ورکړو. وایي زما یو خدمت دی دا به پوره کوې. وایي وی فلانکي ملا دی یحیی علیه السلام نوم دی یحیی او دا زمونږ خلاف تقریرونه کوي، د ده سر به مونږ له اوړی. نو هلته کې بیروت ته سپینو جامو کې سړي ولېږل. بیروت او د دمشق منځ کې 100 میله لار ده. هلته یې ماسخوتن د کور نه راوښکې دی پسه چل همالته یې حلال کړی نو تنه یې همالته پاتې شوې ده بیروت کې ښخ او سر یې دمشق ته راغلی دی، دمشق کې ښخ واده یې نه دی کړی. او زمونږ استادان وایي دا د واده بې رغبتي پکې ولې وه؟ دې خدای د مریم بیبي په کرامت پیدا کړی دی، ځکه د مریم بیبي دا کرامتونه دا د زکریا علیه السلام لپاره د دعا یو سبب شو چې خدای ته یو زنانه ده دې موسمه میوه ورکړې نو ما هم اولاد راکړي. نو مریم دا صفت و چې هغه سړي نه ده ټچ کړی، هغه یې خاوند نه دی کړی. نو خدای ده کې دا صفت پیدا کړ چې د ښځو سره رغبت نو او مړم شو په ځوانۍ کې. خدای در کوټوالي نه پیغمبر کړه. خدای وایي واتیناه الحکم صبیا د ماشوموالي نه مې وله پیغمبري ورکړه. نو خدای دا بیان کوي عیسایانو ته ښایي چې دغه پیغمبرانو سره تاسو څه سلوک کړی. چاوی په لامبلو سره اودس کیږي که نه؟ او چې یو لامبل پوره بله د کنګال کا پوزه د یو بو اچولو استنجا دې کړي بس غسل کې اودس کیږي، دوباره اودس ته حاجت نشته. صنم په عربۍ کې بت ته وایي، اصنام. او زمونږ په پښتو کې یا د شاعران صنم معشوقې ته وایي. وګورئ د پیغمبر علیه السلام په صفت کې دا ونه وایي. زمونږ دا پښتانه یا د اردو والا دوی صنم مایه صنمه، صنم عربی کی بت ته وایي، بت مجسمه. صنم د حضور په صفت کې استعمال نه کوي. که چا رکوع سجده کې تسبیحات وي ویل خو ناتکۍ پکار دی، خو که تکۍ وي نو هم څه پروا نشته. چې څومره ویلی شي امام لا سر نیم چت کړی وایه چې ځان له سړی ولاړ یم د 3 ځلو نه زیات وایي، 15 کرته 9 کرته 9 کرته 11 کرته. زما مور پلار دی وایي ډېر سخت کنځل کوي او تعالی منزل راځي د خدای د عذاب نه و یاره په کنځل خود عذاب دی. پلار دی راځي مور خو به نه راځي، خو ګنده کنځل کول دا ګناه ده. که دلته ناست دي نو دا خو د دین څرګندې خبرې دي. چاوې دا چرمخکې او دا جولاګي او دا مچان او مګي وجل لوا دي که نه، او دا روا دي. کوم شي چې سړي ته ضرر رسوي هغه روا دي.
عائشی بی بی کور کې لخته ساتلې وه چا ورته دا لخته څه کوي دی باندې دا چرمخکې وزنم چرمخکې سړی په وس ټک نه ورکوي خو چې ګیره شي پیلسه کې یا څه نو داسې خطرناک زهر دی چې ټول بدن پولې کوي ځکه دا زهري څیزونه خوري او دې کې دا شیطاني ده چې دا اکثر په مالګه یا په دې چینو باندې امتیازې کوي او د هغې نه برس مرض پیدا کېږي که چې هغه چیني وخوړل یا هغه مالګه یې وخوړله نو چرمخکې ضروري شی دی چاوی خزد عالم بیان اوریدی شي او اوریدی شي یو ځای تر اغوند شي بیان ورته وکي په پرده کې دام دغه سوال چاوی چاګیره خریلی یې پنځ کړي د اذان اقامت کول شي او اذان اقامت کول شي د 12 کالو ماشوم اذان کول شي خو خدانه چې دا سه کارونه لپاره پرهیزګار بنی آدم خپل د شریعت سره برابر خله واذان کیږي اقامت کیږي شرعي پرده د لیور د جټ او د تر د زوی معمول لوخان ټول نه فرض خو پرده کې دا کور خپل ولانو کې په مخ سرګندې خیر ده خلاص بنه وروي شرعي پرده ضروری ده د تر د زوی نه هم جنې پرده کوي د ماما چانه چې چا سره چې نکاح کیږي غینه پرده ده لاس پنه ملاوي اسستړي مدي شدیو کی سلام دیواچ ځکه د خپل ولان اکثر راځي زموږ په معاشره کې نو په لاس تستړي مشي نه کوي په خپلې ده دا چاره اصحاب بابا پنو د دې مشر د سنان ابن سلمین نے محبق دا صحابین دی او د صحابي زویم دی او د سره سلور د کسان مرګري دا دغه ځای کې په جهاد کې شهیدان شوي دا باقی نمونه نه راځي او مشر دی او ټول یو شخص کې خښ شوي په خور دی فتح کړه کما کمره کې چې تصویري موږ پکې کیږي او که تصویر مخامخي نو سخت گناه ده او که پترسی نو مکروه ده که شاتی نو من بے شک و بے شبه روان یا خپو کی خپی پک ده حضور پاک و فرض منزون اکثر پا جماعت کے کول سنت و لبکور تا یو سو موقع کی پا جماعت کی کردی دی کنی عام سنتی کور کردی دی او دا دوی چه بہتر منز ده سری نفرض و نپس نفل و سنت چکی کور دی کور به بختور شي کور کې به خزي او ماشومان تا نه چلی زده کی هغه کې به د عبادت فکر پیدا شي چې مشر یو کار کوي او کو شرانه ما عادت خو موږ اوس عام خلق ته دا نه وایو چې سنت مکه وځي ځکه اوس دام چاته وي سنت به پاتې څوک بازارونو ته ځي څوک منډو ته ځي او که یو عالمي فزان یقیني چې مان نه پاتې کیږي نو سنت کور کې غوړه دي خوش مارتوی دا دی وجه نه وایي چې پاتې دي بل شیعگان سنت نه کوي نه غلط خلق سره به مشابهت راځي که سړی جماعت تراشي په مکروه وخت کې نو تحیت المسجد باندې کې زمون په مذهب درې امامان په مذهب کې حضرت امام ابو حنیفه امام مالک او امام احمد صاحب دا درې واړول مکروه وخت کې تحیت المسجد نشته صرف شوافی کوي مکروه وخت د مازیګر نه پس او د سبا نه پس د نور راحته دو پورې که سړی سنت کور کړی مکروه به راشي نو به اجت نشته سبا سنت یې کړی ما سنت کافی کافرانو سره حضور مبارک رواداری کړی ده محبت نه دی کړی او قرآن شریف کې حکم دا چې محبت ور سره مکوي په دوستۍ منځ یو رواداری ده همدردی ده لین دین ده لین دین
ور سره کړی دی همدردي کړی ده او محبت یې نه دی کړی محبت منع دی او په دوستۍ او رازدار نیول دا منع دی نو لین دی کاروبار کو دا روان چاوی زده کراټو کار کوم خو استاد را سره تلو دکان ته ما ته خالی رسید وی راکا او لیکل به پکې زو کوم چې ډېرې پیسې د حکومت نه وباسي نو دا روا دی که نه نه دا ناروا دی دروغ او ټګۍ کې تم شامل یې باقاعده چې څه باندې دی اخیستې دی هغه ولیکه د حکومت نه په ټګۍ پیسې مه وباسه دا د حکومت پیسې نه دي دا د ټول قوم دی نو ته د ټول قوم غل شوې نه د مشرف دی نه د گورنر دی نه د وزیر د پلار دی دا خو د ټول قوم سرمایه ده نو ته بجلی چې څوک پټوي یا د حکومت نه پیسې پټوي دی د ټول قوم مجرم دی د یو سړي نه دی د سړي پیسې خو نه دی نو د ټول قوم مجرم د هغه معافي ګرانه ځکه چا نه به معافي غواړي که سړی د یو سړي نه غلو کې خلاف به شي معافي به ترې غواړي او د قوم مجرم به د چا نه معافي غواړي نو د بجلی غل د پیسو غل د دې رسیدونو دا د ټول قوم مجرم دی بالغ او نابالغه په کټ کې یو ځای مه سملاوئ حضور پاک وایي چې د 7 کالو شي ماشومان نو دوی به جدا جدا سملاوئ هلک او جینۍ او وروڼه او خویندې دا به جدا جدا یو ځای کې مه سملاوئ او پس مکه کې فاصله دومره مناسب ده چې یو بل سره لګي نه دا د حضور پاک حکم د 7 کالو نه پس به ماشومان یو ځای نه سملاوئ چاوی مالا یو عیسائی دوست کتابونه را کړی او هغه عیسائیت پکې خوارای چې دا ما سره امانت چې ورې کم کنه ورې کا دا هغه شی خپل کار وکړي او مسلمانان ته وایي نه چې پام کړی دا کتابونه مال مصیبت دا ده زمون مسلمانانو کې به عام چې دوی د خپل دین نه خبر نو دا هر چا رساله ګوري که پرویزی ورکا که قادیانی ورکا که یهودی ورکا که عیسائی ورکا هغه ورته زهر په ګوړه کې ملو کړي نو خراب شي د چا رساله او کتاب مو ګوره چې څو پورې د یو عالم پرهیزګار چې ستاسو د هغه په دین او په علم یقین هغه نم تپوس نه کړي او کتاب ورته نه ښودلی مو ګوره ما سره خپله یو بس کې یو هلک ناست و د کور نه راتله کتاب ورسره د لرې نه مې اتفاقا په نظر لګیا ما وې داسې کې دا خو د قادیانانو کتاب بیا سه ګورم چې دوی څه وایي حق وایي که نه وایي ما ستا په خپل دین کې شک دی ته به د هندوانو کتابونه دومره دي چې د جومات به ترې ډک شي د عیسایانو دي یهودیانو دي دا هر چا کتاب مه ګورئ دا عام خلک چې ګمراه کېږي په دې وجه او په دې صدر کې دا فتنه ده چې در دکانونو مخې ته خلک پمپلټې غورځوي او دکانونو په دې چوندو کې ورکوي قادیانان ګرځوي شیعګان ګرځوي پرویزیان ګرځوي عیسایان ګرځوي یهودیان ګرځوي نو پام کوئ مه ګورئ بې ضرور فوټوګان مخ کړو نو بې ضرورته فوټوګان ښکل نشته بې سوځه ولرئ که په نیمکاره سیز ورکول لوا دی چې نیمه ګټه سته او نیمه دمه یو مریض دی د شفا دپاره دعا غواړي خدای پاک ته شفا ورکړي سجده د تلاوت سړي نه هېره شي بس ختم ده خو ته بیا وروستو که درته رایاده شي بیا وکړه چا وی د اصحاب کهف سپی به جنت ته ځي که نه داسې خلک وي د وعظ په کتابونو کې چې سپی به ځي جنت ته خو چې شکل به یې څنګه وي خدای پاک ته خبره زه ته نه یم خبره زمونږ ښکلی پیغمبر نه دی ویلی
قدمونه یو صحابي ویل یو سړی صفونه جوړي او دې قدمونه د هغې د پاسه علي مخکې راځي لکه مخکې ځای خالي نو دا صفونه والا ګناهګار دی ولې هم خالي ځای پرېښی او که نه مخکې ځای خالي نه دی ځان له په زور ځای کوي نو بیا دې ګناهګار دی حضور پاک هغه سړی سخت ګناهګار یاد کړی چې د وروستو راشي او د خلقو په اوږو قدمونه رالي او مخکې کوشش کوي دا ښه نه فرض جمعې په مانځه کې د فرضو نه علاوه دې سنتو کې جمعه یاده کړه نو خیر دی یا د وخت یاده وی په دې وخت په دې حاضر وخت یو ځل هم هغه د سحر وظیفه کولی شي که د غمي 2 ځله وکړي 3 ځله وکړي چاوی په اخباراتو کې دینی مضامین نازي او دا خلک غورځوي نو دینی مضمون خو خبره ده خو خلکو له احتیاط پکار دی هسې کاغذ هم غورځول نه دي ښه د په پلیتۍ کې یا د خپو په ځای کې د کاغذ احترام دی کاغذ د علم ذریعه ده نو هغه سپکول نه دي پکار نو کاغذ یا اخبار یا وی سوځوي او یا په پاک ځای کې وغورځوي یا دریاب ته وغورځوي استنجا په کول یا په ځان پاکول یا نسوار پکې اخیستل یا غلط استعمالول دا ښه کار نه یو کاغذ چې جوړ د استنجا دپاره هغه د لیکلو کاغذ نه هغه ټیشو پیپر عظیم الله نوم کې ښودل څنګه دی روانه چاوی د ماسوتن نه پس د وتر نه پس که 2 رکعاته سړی په نفل وکړي نو ثواب دی ولته ویلي چې 2 رکعاته په ولاړ وکړي نو ثواب دی ما خدا نه دی ویلی د وتر آخري مونځ دی د شپې چې څومره مونځونه کوئ نفل سنت نو وتر په آخر کې وکړئ او خیر که چا وتر وکړو بیا وروسته یې تقاضا وه نو مونځ کولی شي حضور پاک نه د وترو نه پس 2 رکعاته په نفلو په ناسته راغلي دي او ولاړه یې نه دي کړی بیا وتر آخري مونځ دی د شپې د دې وجه نه بعض امامان وایي که چا وترو نه پس سنت وکړه وتر به دوباره کوي خو زمونږ درو مذهبونو کې دا چې نه وتر یې شوي دی دوباره حاجت نشته خو وتر آخري مونځ دی د شپې او که چا وکړي اتفاقا نو خیر دی او که کوي نو بیا دې په ناسته وکړي او 2 رکعاته ګیروي ګاڼې ته وایي ګاڼه څنګه راوړه ګاڼه داسې راوایي چې چاله ګاڼه ورکړي خو هغه به ته فایده نه لي چا نه یو څیز له ټوپک ورکړي په ضمانت کې دا ګاڼې حیثیت د ضمانت یا زیور ورسره کېدي یا پیسې کېدي هغه به نه استعمالوي په خپله نه به د هغې نه فایده لي که غواوي میخی لنګی نو هغه د ګیا او د خرچې مطابق ته پې اخیستي شي غلا په پیسو د غصب په پیسو که حج کو حج شو فرض ادا شو خو ګناهګار دی لکه سړی پردی اوبه راوالي بې تپوسه او 10 چاره دام پې وکړي نو مونځ یې شوی دی خو په دغه عمل ګناهګار دی فرض یې ساقطېږي که سړي له پیسې وروسته ورکړي بس خبره خلاص چاوی د حضور په خولې دواړه جهانونه آباد شوي دي دا خو ما چېرته نه دي اورېدلی سنت د سبا چې جمع ولاړی که نه او ډېر لرې کولی شي چې صفونو سره متصل نه او کم از کم 1 رکعت لاندې کولی شي نو د دې ګنجایش شته کنې ښه دا ده چې کور کوه سنت زمون د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول دی چې کور د سنت کې به یاران وي د جماعت نه بارم کولی شي دروازې سره بیا وروسته علماءان هغوی وایي که د ستنې نه پناه د صف نه لرې ولاړی نو هم کولی شي خو دا خلک چې کوم کوي دا ګناه کوي ناروا کوي
صف سره متصل د صح پځای کې جمع ولاړ بلکې په قاعده ناستې د سلام ګرځول وختي او دوی سنت کوي نو سنت یې منشي او فرض هم تلاړه سنت رستو کې کنه نو که جمع ولاړې سنت هلته مه کوه سنت دی د نور راختې دونه پس کوه سړی په مانځه کې په ولاړه د سجدې ځای ته به ګوري او په قاعده کې د سینې ته ګوري او په سجده کې د پوزې سر ته ګوري دې سره به د تواضع هغه شکل هم جوړ شي که لمن سړي ځان نه راښکه یعنې سړي لاندې وروستو جامه کې دغه کې بدن کې کمیس هم خلي نو ځان د وزرفه برابرولی شي که جامه دې روانه وي که نه یا بوجه چې ورته وایي پښتانه هغه کولو که که د سړي نه هوا ووتله په نورو مزګزار خو اثر نشته په د هغه دسمات شو مقتدي سنت مارته وي که جمع ولاړی بل ځای نه وي نو سنت ته نه کوي جمع سره د شامل شي او بیا د سنت د نور راختېدو نه پس وکړي متصل صفونو سره سنت بند دي عام خلق په بدې مبتلا دي پکې وسوسې چې په زړه کې راشي او بې اختیاره یې په هغې خدای پاک څوک نه نیسي زر دې اعوذ بالله ووایي قصداً دا وستل ښه کار نه دی عمره کې چې ځان حلالی سر بخره یا به سر قینچکې مشینې وي اکثر لوی خلک دا نه کوي لوی چا ته وی لوی وزیر ته وی نو وزیر خو لوی نه دی من وزیر سال فقیر وزیرانو ته لوی نه وایي دا خو ځناور دی دا لیډران ما لیدلي دي خانان یا بدماش هغلته عمرې حجم په داسې کوي چې انګریزي سله بس معمولي قینچي وروړي چې سر کې مې فرق را نشي ځناوره ته عبادت له راغلی که شو شاله راغلی چې اخبار کې نوم راشي چې فلانکي وزیر صاحب حج کړی د خدای په نس خو قسم دی که د دې د دوانیس قیمت که بندګۍ له تلې نو سر وخوره یا سر مشین که نو انګریزي سرونه داسې یو قینچې یو ویښته دوه تېوالي په دې زمونږ مذهب کې د احرام نه نوځي حج کې په مزدلفه او عرفات کې که د امام د وخت سره مونځ کوي غلوې سره نو د هغه تابع اوسېږي که چا باندې حج فرض نه عمره وکړه نو که هلته پاتې شو د اشهر حج په داخل شو میاشتې د حج نو حج پې فرض کېږي د عمرې لپاره به نیت ته کوم دی نه کوي د اصل خو احرام تړل یادوي احرام تړل د میقات نه کېږي جس کې چې سړي ځي نو هغې اعلان وکړي هغوی وایي په فلانکي وخت به مونږ په میقات تېرېږو مسلمانانو چې احرامونه تړلي احرام دې صادر تړلو ته وایي نو نیت به یې رستو کړي څوک د پېښور نه وکړي څوک د اسلام آباد نه وکړي مخکې کول روا دي خو د میقات نه به رستو کېږي نه هغوی په جس کې اعلان کوي په هوایي جس کې هم په دریابي جس کې هم دریابي جس کې اعلان وکړي چې په پلانکي ټیم به موږ میقات ته مخامخ کېږو تیاری وکړي او په هوایي جس کې هم اعلان کوي نیت به داسې کوي خدای د عمرې اراده لرم اللهم اني اريد لك العمرة فتقبلها مني ويسرها لي خدای د عمرې اراده لرم ما نه قبوله کړي او راته اسانه کړي زمونږ مذهب دا چې په هر نیت لاړې مکې مکرمې ته نو په احرام کې به ځې او عمره به کې نورو مذهبونو کې دا پابندي نشته جنازې د مونځ لپاره دا ضرور ده چې ماشوم جمدې پیدا شي جمدونې څه نښه معلومه سترګې ورپوي اواز وکړي وجاړي نه به ځې خوځي
علی به په جنازې مونځ کوي او چې ماشوم جمدینی پیدا شوی هغه باندې جنازې مونږ نشته. چاوی افغانستان کې یو کمیس دی چې خلک وایي دا د حضور پاک دی، چې دغه شان ده اندرکه ده دې ځای پورې چوغه ده او لستونې دي، د اوښ د وړی دا قندهار کې دي، هغې ته خرقه شریفه وایي. شاه احمد شاه ابدالي رحمت الله علیه ډېر نیک بادشاه تېر شوي دی، هغه پیدا کړې ده او هلته د هغه زیارت هم دی ورشاته او مخې ته خرقه شریفه د خو بند دی، کله ناکله یې څرګند دی. نو داسې وایي نو باقي علم خدای سره. زه ورغلی خو خرقه شریف مې نه دی لیدلی ځکه هغه بند دی. اصحاب بابا تاریخ کې دا لیکي چې صحابي دی. یو تاریخ ته تاسو ګورئ روحاني تړون په پښتو کې، هغې کې دا بیان دی، یو عالم لیکلی دی مولانا عبدالحلیم اثر، پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ والا چاپ کړی دی، د ټولو اولیاو تذکره کړې ده تاریخ په حوالو، نو دی لیکلی دی هغې کتاب کې وګوره. شغله چې تیریږي په دې شیطان وشتی کی، دا ضرور چې دا دی وي، خو خدای وایي چې شیطان پیریان د ملائکو خبرو ته غوږ دي، هغې باندې ستوري راځي او اولي، نو کله هغه کلمه لانی رسول لاندې سړي ته چې مړ شي او کله بل ته ورسوي هغه وخت کې هغه وسوځولی شي، هغه لاندې ته رارسوي، لاندې ته بیا کاهنانو په خولې هغه بیان کوي خلکو ته، وصال له به دا کار کېږي، نو هغه یوې خبرې سره سل دروغ خبرې تړي. دا ضرور نه چاره یو ستوری دا کار کوي. خدای پاک وایي د پیریانو بیان کې وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. چاوی زما پلار د بجلی اغلا کوي، ما منع کړی دی خو زه ستا نه ښه پوهېږم، ګناه د ما په سر. وایي چې دا کار ښه دی که نه دی ښه، نو ګناه ښه نه ده، زموږ عبادتونه به قبول وي که به نه قبول، دا د خدای سره معامله ده، زه څه نشم ویلی. د پلار جیب خرچه مارامه ده که په نصیحت ورته وکړه په خوږه. چاوی جهاد کې مسلمانانو به چې کافرانو سره جهاد وکړ او ښځې به هم پکې راوستې، نو وینځې وي ټولې، خو نزدېکت او ښځه کېږي هغه ښځه چې چا سره نکاح رواوي. نو که عیسایانو سره جنګ وشي نو د هغې ښځه بغیر نکاح ستا وینځه ده، او یا یهودیانو سره وشي، او که روسیانو سره، هندوانو سره، مشرکانو سره، سیکانو سره هغې سره نکاح نه کېږي، نو ستا وینځه ده خو ښځه کولی نه شي. چې څوک پورې ایمان نه راوړی، چې مسلمانه شي ایمان نه وړي، نو ستا داسې وینځه ده چې هر څنګه استعمالولی شي، او چې اسلام یې نه راوړی نو بیا صرف وینځه ده د کور خدمت پکوي، خو ښځه کولی نه شي. هغه وینځه ښځه کېږي چې کومې سره نکاح کېږي د اسلام په نظر کې، هغه یهودیانو عیسایانو ښځو سره کېږي. د ډېرو صحابو چې ډېر اولاد شوي دي هغه وینځي به. یو صحابي دی حضرت انس د سلو نه زیات اولاد شو، نو جهادونه له به لاړه ښځې به پکې راغلې، تقسیم به شو. حضرت علي سے اتلس زامن دي، حضرت حسن رضی الله عنه اتیاو پورې ښځې راغلي دي، موسی اصلي او سویل دي. بغیر ټوپې که څوک مونځ کوي نو که د عاجزۍ د وجې نه کوي ټوپې نه نو خیر دی، خو که د نشې د وجې نه، د مستۍ د وجې نه چې انګریزي سره یې پرېښی دی او لاره یې پکې وښکېنه او بیا خدای ته ولاړ دی، نو دا بېادبي ده، او فقها کرام وایي لمونځ یې مکروه دی. نه، خدای ته په عاجزۍ ودرېدل پکار دي، په سر ټوپې یا پټکې یا سر پټو، او که خریلي سر یا احرام یا عاجز نه خیر دی. همیشه با کور کې مونږ نه کوي،
کور کې مونږ د ضرورت وخت کې ډېره تیاری د دشمن یاري د دشمن د بل سه یاري نو کور کې جمع کول شي کني جماعت ته بس درود شریف وایي اللهم صل على حبيبنا اللهم ارحم احوالنا اللهم انصرنا وانصر المسلمين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين وشتت شملهم ومزق جمعهم واحزم عساكرهم برحمتك يا ارحم